ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ایران سره د روغې حوالې سره ټویټ کړی دی. ایران روغې ته تیار شوی دی. ډېر پازیټیو خبرونه راغلي دي او الله دې وکړي چې دا جنگ ختم شي، ځکه زموږ په ملک کې د جنگ په بهانه باندې ډېر څیزونه ګران شو، مهنګۍ شوه. ټرمپ څه ټویټ کړی په هغې هم خبره کوو. ایران چې کوم شرایطو باندې مذاکراتو ته تیار شوی دی په هغې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. چې ټول نه پهله خو ایران امریکا ته ویلي چې پرمننټ سیز فایر به کېږي، مکمل جنګ بندي به کېږي. دا نه چې تاسو اعلان وکړئ یو میاشتې دپاره جنګ بندۍ اعلان وکړئ یا 2 میاشتې دپاره د جنګ بندۍ اعلان وکړئ، نو پرمننټ سیز فایر به وي. ورپسې دویم شرط یې ولا دا کېښودلی چې هرموز لاره به مونږ کولو کړو. ابنای هرموز چې کومه لاره ده دا به کولاویږي، خو دې نه چې اخوا اور دې خوا د امریکا کمې ناکهبندۍ دي به هم امریکا ختمیږي. بل دا هم ویلی دي چې دې نه پس به یعنی دا اوس چې کوم جنگ روان دی دې نه پس به نه امریکا اګریشن شو کوي نه به اسرائیل اګریشن شو کوي. اګریشن مطلب دا چې لکه تاسو به په جنگ کې بسم الله لکه بسم الله توبه خو غیر مسلمه دي، خو لکه تاسو په جنگ کې شروع به تاسو نه کوئ د جنگ. اګریشن به تاسو نه ښکاره کوئ، اګریشن به تاسو نه شو کوئ. صرف امریکا نه اسرائیل هم ورسره باقاعده منشن کړی دی. بل شرط یې ولدای خلک دی چې ایران به 15 کالو دپاره اټم بم چې کومې خبرې اترې دي به بندې کړي. لکه امریکا غواړي چې ایران بیخي اټم بم نه جوړوي او ایران ورله وایي چې دا صحیح ده 15 کالو دپاره به مونږ د دې خبرې نه ووړو، 15 کالو دپاره به مونږ په دې باندې څه کار نه کوو. خو زمونږ چې کوم نیوکلیر ځایونه دی به مونږ ختمو نه. لکه که تاسو وایئ چې نیوکلیر ځایونه ختم کړئ او تاسو سره چې کوم مواد دی هغه مونږ ته راکړئ، نو داسې به نه کېږي. مونږ به صرف 15 کالو دپاره دا شی بندو، نیوکلیر ځایونه به هم نه ختمو او دغه کم مواد چې مونږ سره دی دا به هم تاسو له نه درکوو. بل ایران چې کوم دی هغه نه به تاسو ورو ورو ټولې پابندیان هم ختموئ. په ایران چې کوم سینکشنز لګېدلي، کومې پابندیانې لګېدلي دي دا به هم تاسو سټپ په سټپ ختموئ زموږ نه. بلې ولا دا ویلي چې دا کومه معاهده اوس زموږ کېږي لکه د ایران او د امریکا او د اسرائیل چې کومه معاهده کېږي نو دې کې به موږ ځان سره نور ملکونه هم کېنو. غټ ملکونه چې کوم دي لکه رشیا شوه، سعودي عرب شو، چاینا شوه، پاکستان شو، داسې نور ملکونه چې کوم دي غټ غټ، نو دا به هم موږ په دې معاهده کې ځان سره کېنو چې دی ګواهان دي د هرې خبرې. بل دا ویلي دي چې بل ټرمپ چې کوم ټویټ کړی کې ټرمپ څه خبرې کړې دي. ټرمپ ویلي دي چې د دنیا ډیر ملکونه د جنگ کې شامل نه دي، خو بیا هم د هغوی جازونه په ابنای هرموز باندې بند ولاړ دي. لکه هغوی په دې جنگ کې څه کار نشته. د دنیا ډیر ملکونه داسې دي چې دور دور تک د جنگ سره واسطه نشته، خو د هغوی جازونه په ابنای هرموز کې پسو دي. نو اوس هغه ملکونه وایي مونږ ته ریکویسټ کړی دی، مونږ ته درخواست کړی چې تاسو زموږ مدد وکړئ چې زموږ د جازونه دغه د ابنای هرموز لارې نه راوړي، دغه ځینه روزي، دغه هلته پسو دی چې دغه ځینې راخلاص شي. نو دا جازونه د هغه ملکونو دي چې وایي د هغوی بیخي جنګ سره هېڅ قسم تعلق نشته، د هغوی بیخي جنګ سره دور دور تک څه واسطه نشته دی. ټرمپ مزید ویلي دي چې زما نمایندګان ډېر واضح او مثبت انداز کې ایران سره مذاکراتو کې لګیا دی او ډېر ژر به یو پازیټیو خبر راځي، ډېر ژر به زموږ دا مذاکرات کامیابیږي. نو تاسو له هماغه ویډیو سٹارټ کوي چې الله دې وکړي چې دا مذاکرات وشي، دا جنگ ختم شي، نو ایله کېدی شي دا مهنګۍ ختم شي او دا غریب عوام چې کوم دی لږ د سوک سانس واخلي. دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.